السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا وعلیکم السلام ورحمۃ حاجی صاحب زمون خواته راغلی و یو سید قیام الدین بای او د کوټې دی زمون خواته راغلی و څه بیماریان یې راوړي وي هغه بیماریانو کې یو د ځان سره د تعویذونو انتهایی زیات یو بوج راوړی و. بالکل هغه کې خو څه موږ دواخانې کې لرې کړي والدي دواخانې کې پراته دي هغه لا موږ کتلې هم نه دي ځکه چې تعویذونه اکثر موږ وباسو نو هغه بیا ډېر زیات دي. اوس دا حاجي صاحب د ځان سره نور هم راوړي دي دا تعویذونه دي دا وګوره. زمونږ مقصد د دې تعویذونو د لرې کولو اول دا دی دا یو تعویذ ما کولاو کو حاجي صاحب وګوره ښه دې کې څه لیکل دي ما ته پته نشته ګوره دې کې هیڅ هم نه دي لیکلي ښه دیو خود دې دا لیکل سمجھ کې نه راځي چې دا څه لیکل شوي دي ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है. ये देखें دا بل تعویذ دی بند دی دا نور بند دي دا کولاوال بغواړي چې په دې کې څه لیکلي دي هغه بس وخت کې به تاسو ته وښایو انشاءالله. دا تعویذونه چې دنه لرې شوي دي نو څنګه بدن مې سپک شوی دی ډېر بدن دې سپک شوی دی سپک دی بدن دوايي درکړ واغې سره فرق راغلی الحمدلله شکر الحمدلله شکر منګه یو مسنون طریقې سره قران کریم او مسنون دعاګانو باندې دم کړی وي بالکل دویم تعلم دوايي درکړي وو بالکل او دا تعویذونه هم ستانه دې لپاره لري کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې من تعلق تمیمه فقد اشرک کوم سړی چې تعویذ واچو نو تعویذ د سیده چې د سړی د الله سره شرک وکړي. بالکل یو روایت کې راځي چې من تعلق شیئا وکیل الیه بالکل چا یو شی واچو که تعویذ ده کدا تار ده مثال خلق دا تور تارونه لاس تا چي غاړه کې اچي لاس کې اچي خېډې ته ورچي سکو کې ورچي په دې نیت باندې واچي چې مال بدا شفا راګي یا په دې نیت واچي چې یاره دا به ما زمانه ضرر تکلیف بیماری لري کی بالکل یا په دې نیت باندې واچي چې ما به د راتلون کې شر نه بچ کی بالکل نقصان نه بچ کی نو الله رب العالمین به د خپل رحمت نه کټ کی او هغه ته به وسپاري بالکل نو تار بچاله څه فائدہ ورکړي هیڅ فائدہ نشته څه خیر به ولا ورکړي هیڅ هم نشته. قران کریم کی شفا ده الله رب العالمین فرمای وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قران کریم کی شفا ده او په هغه وخت کې چې کله قران کریم ولوستل شي ویل شي او پتا باندې دم کړي یو مریض ده کنه قران کریم خپل وزن په دم کی بالکل یا قران کریم باندې یو بل مسلمان وي او تا په دم کی بالکل هغه کې بیا شفا ده الله به شفا چول لکه غبین کې الله قران کریم کې وجه شفا ده کنه بالکل شهاد من غبین ورته وایي بالکل دا غبین کې سړی راوالی او غاړي ته ورواچي فرق بوله ورکی هیڅ فرق نه کوي فرق به کله ورکی کوم وخت فرق چې وخوري کنه بیا به هم دغه رنګ قران کریم چې ولوستل شي هغه دم وکړي شي بیا هغه کې د نشفا ده ان شاء الله الرحمن. صاحب مونږ خو ګوره زه د کوټیم بیا خپلم سید یم الحمدلله کور والا مې هم سید ده هغه دا کدم ساتي هغه وای اما ته وای تا په تعویذونو ځان غر کړی دی دا تعویذونه ولې اچي وای صحیح هغه په دې ګندلو باندې اوس ایریږي غریبه وای دا مر اوړه پوښو نه دا وګور دا وسونه تعویذونه ته چې د دینه ډیر تعویذونه نورم دومره تعویذونه کما اوس راوړي وای کنه د دکان په جوړېدل او پر دکان به وای نه دومره وو نو د تعویذو پر ما باندې دغه نه دی کړی اس خیر به کې هم نشته ده دا یو کاروبار ده ښه تعویذونه یو کاروبار ده کدا مولا کوي که مفتی کوي که پیری کوي که بزرګي کوي په ظاهر باندې بالکل دا یو کاروبار ده په دې باندې هغه موږ باندې سم نه کړی ها
هیڅ پیدا یې نشته. نو نشته زر زر روپۍ راکړه، 2000 راکړه، چرګه راوله، غویی راوله، پسه راوله. موږ مجبوره یو که نه، څه وکړو بس مریض یو. کاروبار مې ښه زبردست کاروبار، هوټل مټل یې دکانونه هغه اوس نشته لاړو. اوس موږ دا وایي چې یاره اوس په موږ باندې چا جادو کړی دی. مفتي صاحب چې کښېني هغه وایي یاره اوس په تا خو جادو شوی دی یار، ته خو غر کړی بیا څه کول پکار دی. زما خواله چې رالې تسلي ته میلاوه شوه. ها بالکل بھائی، تعویذونه مې ایستلي دي. بله ورځ ماته یو ملګری وایي یاره دا تعویذونه تا ولې وایستو؟ مطلب مفتي صاحب الله پاک دې جزای خیر ورکړي، تعویذونه یې ما نه وایستلو. یاره دا خو وابیان دي که نه یار؟ مال یاره که وابیان دي که هر څه دي، زما بدن مې ډېر سپک شوی دی. الحمدلله الحمدلله، شکر دی، پوه شوې. سړی دروغ ولې وایي؟ په روژه مې وله اوس ماته کله او بیا زه دا دومرې ګرځېدم را ګرځېدم په دې ګلو کې پیدا مې شوی ده که نه. دا په دې فرض روزه کې څوک راځي؟ ډېر خلکو له به تللی راغلی. دنیا له تللی یم یاره، پېښور له لاهور له چېرته جادوګر له کافران له مسلمانان له ټول له تللی. انشاءالله الرحمن الله رب العالمین به دله شفا درکوي. فرق دې محسوس شوی دی؟ نه ډېر شکر دی. انشاءالله الرحمن ګوډې مې ښه شوي دي، الحمدلله، معده مې ښه ده او شکر دی. بدن مې سپک دی، تعویذونه مې غاړې نه ایستل دي. دا دی نه چې زه اوس دې خلکو ته دا دغه کوم، نه 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 نه، زه شکر دی ښه یم الحمدلله. زه تاسو ته انګریزي دوا مې نه ده خوړلې. بیا ما د انګریزي دواوې د ګوډو ده خوړلې، د دماغ د مې خوړلې، د هر څه د نفس د مې خوړلې، هر څه د مې خوړلې. اوس مې هغه نه دي خوړلي. الحمدلله شکر دی. پوه شو. منګه داسې 3 کارونه کړلي. یو لاول بسر دا دیونم دا تعویذونه چې څونه وو په هغه وخت کې غالبا دلته کوم تاسو تړلي وو که نه؟ دلته وو، د هغه کې وو، مټې کې وو، مټې کې وو، دننه وو، غاړه وو، او ډېر تعویذونه وو. هغه هم خو په هغه وخت باندې لرې کړه. دویم بیا ما دې ورته وویل چې کوم تعویذونه ستاسو سره هل دي کې په خپل ځای کې کمي هغه به راوړئ، هغې نن راوړه. دویم کار موږ داسې وکړو چې په قرآن کریم چې کوم موږ مسنون علاج کوو دم هغه م وکړو. دریم دوايانې ورله ورکړو، دا زموږ دواخانې پرچي ده، دې کې مولا دوايانې ورکړلې، هغه هم لیکلي ټول ډیټیل موږ په دې کې لیکلي تفصیل. داسې یو خارجي کار هم نه دی کړی چې یاره هغه کې موږ ډېرې خبرې وکړو چې یاره هغه او دا. زه تا نه دا تپوس کوم. جی جی. اوس ګوره ماشاءالله تاسو هم عالمان یاست، مفتیان یاست، هر څه درته معلوم دي. ته دا خلکو ته ولې دا نه وایې چې مطلب تاسو دا څه کوئ؟ دا ولې داسې کوئ یاره؟ دا د چا کورونه ور خرابوئ، مثال چاته یو تعویذ ورکوئ، هسې مطلب په هغه تعویذ شوی نه یي شوی، هغه نور تاسې ویروئ یاره جادو شوی دی، کوډې شوي دي، نظر شوی. تاسو وینا ولې نه کوئ که نه؟ اوس موږ دا ګور دا ویډیو کوو که نه، زمونږ اوس دې خبرې ته مخکې هم ډېر توجه وه او کوله هم. اوس مې اراده داسې کړې وه چې سم عزیزان ستاسو په شانتې معزز کسان راشي چې موږ یې دې خلکو ته د کیمرې په سترګه باندې دغه وایم که نه. اوس ګوره مثال اوس زه یو سړي له ورشم نو زه خو مطلب انپړه یم که نه، زه خو عالم خو نه یم، نه زه ماته څه دغه پته شته. اوس هغه ماته وایي یاره اوهو په تا خو تعویذ شوی دی، کوډې در باندې شوي دي، نظر دی، وک دی، دا کاروبار خو ستا داسې ختم شوی دی. ستا په زړه کې دننه نور اشتباه واچوي، شک واچوي. خو زه دغه وایم که نه، شک واچوي، دغه راته وکړي که نه. زمونږ خواله په زرونو کسان راځي که نه، په زرونو خلک راځي. ما کور والا ستا په خوله کې خبره ده، ما خپله کور والا دومرې پر دې ایمان مضبوطه ده، هغه ماته وایي وایي بای ته دا تعویذونه ولې اچوې؟ په دې تعویذو دې ځان غر کړی دی. زور ته هم ته ولې نه اچوې؟ دا وایي زه تعویذ نه اچوم. په الله باندې یقین ښه دی ماشاءالله. بچې مې حافظان دي، علم کوي. نو ستاسو غوندې ایمانداره خلک، ښه خلک چې الله پیدا کړي، تعویذ به څه ضرورت دی یاره؟ پوه دا اوس ګوره دا انسان باتروم له ځي او قسم په خدای که ماته هېڅ فرق نشته، ما سره هېڅ فرق نشته. زه داسې ځایو له تللی یم چې ستا تصور به نه وشي. اندازه کې داسې ملایانو له تللی یم چې هغه کې به ستا هېڅ دغه نه یې پوه شو. اندازه کېږي را دومرې نو خو هسې هغه نه یې دغه یې که نه چې مفتي صاحب الله به کوي، ته به کوې. اوس موږ مسافر خلک یو وروره، زما ورور یې،
زه ډېر خوشحاله شوی یم ته ما ته یې لیدلی حاجي صاحب ته ما وویل ما چې ما کوم مفتي صاحب ما ولیدلو بس ما زړه ته د اعتماد وشو چې انشاءالله موږ به اوس علاج وشي انشاءالله ان شاء الله الرحمن پوه شوې داسې به وایي ښه الله به یې کوي الله به یې کوي او ته به وسیله الله به جوړوې. کوي ته به وسله جوړېږې بس. زه دا وایم بېشک بېشک او الله به کوي ته به وسله الله به ان جوړېږې شاء الله فرق راغلی او نور به دې مال فرق راغلی دی. د زړه نه به دا خبرې بالکل وباسې ښه چا تعویض کړی دی چا جادو کړی دی چا نظر دی ټول د الله په کلام کې دونه طاقت ته زور دی ان شاء الله ټول ختمېږي نه دا خو ما ټول ختمېږي ان شاء الله ما ایستلې دی او ان شاء الله پوه شوې ما خو اوس الله دې تا جزای خیر درکړي الله دې آباد کړه الله دې خوشحاله کړه امين او زه اوس ځم کور ته اوس اوس دوايي در کوم ان شاء الله الرحمن کوم موږ ستا دوايي علاج جاری دی دوايي بدل در کوم لږ څه پکې زه چینجینګ کوم بدلون پکې راولم هغه به اوس وکړم ان شاء الله الرحمن او ان شاء الله زه الرحمن کلي ته ځم تقریبا د اختر نه بیا 10 ورځې بعد راځم بیا موږ د سوداباد چورنګۍ باندې هوټل موږ ته چا رانیولی ما انډیوالان ملګري مې نو هغه بیا موږ کلاوو انشاءالله پوه شوې اوس په دې دوایي کې داسې دغه راوله که نه چې بس بې فکره شوی